د یونیورسټۍ او د کالج دپاره او د سکول او د چپړاسي دپاره او هغه په کوڅو کې نلۍ صفا کولو دپاره او اجړه او ډمانو دپاره د حکومت د طرف نه تنخواه جاری وي او بل طرف ته که یو عالم الدین ماشومانو ته درس او تدریس ورکوي او عوامو ته فقهي مسائل او احکامات او فضایل ور زده کوي او که عوامو ته 15 وخته په جمع سره مونځ ورکوي او که خلکو ته نکاحګانې تړي او جنازې پړاووي او خلکو ته دین او د صراط مستقیم لاره ورښیي او د هغې دپاره د حکومت د طرف نه څه فنډینګ نه وي د حکومت د طرف نه څه تنخواه مقرره نه وي او بیا په دغه ملک کې او بیا دغه عالم دغه قاری دغه محتمم دغه ناظم دغه عالم دا راپاسي او د جومات د تعمیر دپاره د مدرسې د تعمیر دپاره د خانقاه د تعمیر دپاره هغه د خلکو نه د 10 او د 20 او د 50 روپو چانده غواړي نو تاسو ووایئ چې په داسې مخلوق باندې به الله تعالی رحمت را نازلوي او که عذاب دا ډیره د شرم او ډیره د افسوس خبره ده نو برای مهرباني وکئ راځئ ما سره د موبایل سکرین باندې دا کوم عالم الدین صاحب چې تاسو ګورئ د داسې خلکو په باره کې څه فرمایلی دي راځئ دغه ویډیو را سره د مکمل تر پایه پورې وګورئ په یو قوم کې چې د یو کرکټر تنخواه 46 लाख روپۍ ده او په هغه قوم کې په هغه ملک کې د یو شیخ الحدیث د یو شیخ القرآن د یو مدرس د یو قاری صاحب تنخواه 5000 روپۍ ده بیا ګیله مه کوه چې وړه ګران دي بیا ګیله مه کوه پټرول ګران شو موږ به څه کوو ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى ما نه انکار کوئ زما د حکمونو نه انکار کوئ زما د قرآن نه کلونه جوړه کړې ده بازارونه هم په بې حد کړي دي فإن له معیشة ضنکا میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا زه به ستاسو معیشت تنګ کړم زه به ستاسو زندگی تنګه کړم